استغفر الله. ساجد خپل ښځه په خپلو ملګرو باندې استعمالوي چې ښځې بیا کی بات تنګه شوله او شکایت یې وکړو چې چای اواز هم اوچتولو چې اخره کې بیا د کی پی کې د خیبر پښتونخوا د سوشل میډیا ورکر ورغلی دی او هغه د دغې ښځې اواز اوچت کړی دی چې هغه ساجد خلک چې نه د دې ښځې خاوندو ته په جواب کې څه ویلي دي ویلي چې زما ستا راباندې څه زه ښه ده چې دا کارونه کوم. زه مینهواله چې په کومه طریقه باندې به د خپله ښځه په خپلو ملګرو باندې استعمالول. زه مینهواله ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد کړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکې او ساده ټالی نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنانه پیغام چې ښایي اخر دا خلک د پیسو دپاره کم کارونه نه کوي چې خلک دا کم د پیسو دپاره کوي. رشوت هر یو شی چې خلک کوي نو د پیسو دپاره رشوت مخ دي. خو د هغه دنیا څه فکر ورسره نشته چې نن څنګه په سیالکوټ کې ساجد خلک خپله ښځه په خپلو ملګرو باندې استعمالوي او خپل ملګري کور ته راولي او قسمه قسم نشې پرې کوي چې هغوی کله ښه په موج کې راشي هغې نه بعد ورباندې بیا خپله ښځه یعنې خرابه دوی نه په لکونو پیسې واخلي. هر یو کار چې ساجد کوي د پیسو دپاره کوي چې اخره کې د ده ساجد دا خپله ښځه ډېره زیاته سخته تنګه راغلله او سوشل میډیا ته یې اواز اوچت کړو او ویې ویل چې ما سره ظلم او زیاتې کېږي. داسې څوک نشته چې زمان ما اواز اوچت کړي. الله تعالی دې نوم مسلمان داسې مصیبت نه وساتي چې نن څنګه د ساجد ښځه په دغه غمونو کې ګیره ده. مینهواله د ده ډله په هره باندې ستاسو څه خیر دی. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د ساره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي.